بالکل جی. زنانه د پاره دا لږ غونتی مسله ده، چونکې تاسو چې کوم صورت ماته وایي د هغې لوڼ هم نشته، نو ظاهره خبره د هغه به ټول خدمت په خپله باندې کوي، او بیا دا سنت اعتکاف دی، نو په دې کې استثناء هم نه کېږي. استثناء معنی ده چې یو کس اعتکاف ته کینی او هغه دا نیت وکړي چې زه به دې کار لپاسم، نو دا نیت هم نشي کېدی. نو داسې صورت کې هغې دپاره عذر دی. هغه نیت که د هغې د اعتکاف وي او دغه عذر د وجې نه پاتې شي د بچو د خاوند د خدمت په بنیاد، الله تعالی به ورله په دغه خدمت کې دوره اجر ورکړي، د اعتکاف د اجر نه به انشاءالله سیوای. اوس خو دغه مسله لږه شاته لاړه، موسم ښه دی الحمدلله، نو د یخوالي د غسل مسله خو اړوشته نه، هغه خو هاړ په شکال به و بادرو به و، نه هغه وخت خو به بنده لیونی کېده چې لامبلې به نه و. نو تبرید او دغه د غسل دغه خبره خو ختمه شوه، او هسې هم که چېرې ضرورت وي بنده لامبلو ته یو خو هغه فرض خبره نه کوم، غسل خانې ته ورشي خپل ټایلټ حاجت پوره کړي، هغې نه پس دې په هغه ځای کې ولامبي که نه. لامبلو دپاره وتی نه شي، د اودس ماتې سره طبعا که غسل وکړي نو څه مسله نشته، ډېر ټایم دې نه هلي، ډېر زیات ټایم دې نه هلي. او باقي دغه چې دی دا تاسو کوم لاس او دغه کنګالولو خولې کنګالولو خبره وکړه، نو چې کوم ځای کې بارډر دی د چردام ځای، نو هلته کې یو داسې ممکن وي یو لوټه ځان ته کیدي، نو هغې باندې خوله کنګالئ داسې سیټ ته، نو اسانه به وي دغه شی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو خو ما ته ډېره اوږده موضوع مخې ته کېښوده، خو زه چې زما کوم څیزونه ذهن ته راځي نو هغه به درته زه وامه. اعتکاف دا د الله جل شانه در ته پرېوتل دي، الله پاک دپاره د عاجزۍ کار دی. نو نارینه دپاره خو یو شرط دا دی چې جومات به جومات نه بغیر د هغه اعتکاف بل ځای نه کېږي، نه کور کې نه بل ځای کې. نو جومات ته به راځي، د مغرب د اذان نه به مخکې ځان جومات ته را رسوي، او نن یعنی اوس شلمه روژه باندې، او د صرف قضای حاجت دپاره، وړو بولو دپاره، لویو بولو دپاره، دې دپاره دی بهر وتی شي. او که د روټۍ راړو څوک نی، نو ډوډۍ له کور ته تلی شي، خو صرف روټۍ له، او بیا به فوري طور چې بس راځي. او که د دې نه علاوه بیخي بې بدې نور څه عذر خو نشته، خو د دې نه علاوه که دی ووته دغه ته بهر ته ووته، بهر جومات نه لاړ، نو د ده اعتکاف به ماتیږي. او خاموشه کېناستل او دغه خاموشتیا عبادت ګڼل دا مکروه دي. دی چې کوم دی نو که چا سره د ضرورت خبرې نه هغه کولی شي، که دی دته څوک تبلیغ والا وایي چې موږ ته بیان وکړه مثال په طور باندې جومات کې، نو دا هم کولی شي. د دین خبرې دي، تلاوت ورله پکار دی، دعاګانې ورله پکار دي، ذکر اذکار ورله پکار دی. نو کار ډېر زیات د الله جل شانه د کور کار دی، ډېر د نیکۍ کار دی. نو پکار دی چې د دې آداب و خیال وساتي، د مسجد خپل آداب دي، د هغې د خیال وساتلی شي. منډه نه دې نه وایي، چونکې دی د خدای کور کې پروت دی، د لپاره ډوډۍ خوب دا په جومات کې جایز دي. سریدس زما ذهن ته دغه خبرې رالې، بیا که څه خبرې تاسو ما ته ووایي، اوس که دې نه پس څه خبرې ما ته تاسو ووایي. السلام علیکم. د زنانو دپاره به طور خاص د اعتکاف خو څه شرایط نشته، خو که زنانه واده کړې وي نو د خاوند اجازت ضروری دی، او چې کوم ځای کومه کمره ځان له منتخب کوي، نو د بانګ نه مخکې هغې ته دننه رسېدل دا پکار، دا ضروری دي. زنانو کې دا تصور عام دی چې اعتکاف کې هغې چا سره اونه نه کوي، که څوک دې تپوس کوي چې اوبه دله راړم، نو په اشاره باندې خبره کوي، او که نه پښمني کې ټایم لږ پاتې دې ته څه شي ضرورت وي دا هم آواز نه کوي، ولې وی اعتکاف کې خبرې ناجایز دي. نو زنانه په دې باندې هم پوهېږي چې دومره سختي هم نشته، د ضرورت خبرې دا جایز دي، بلا ضرورته خبرې نه دي پکار. او که زنانه څنګه چې دې بره کلیپونو کې بار بار وویلیم شو چې د اودس ماتې نه علاوه که د نور څه کار دپاره زنانه راووته، د هغې به اعتکاف ماتیږي. که هغه کټوای اخلی پخلی، که هغه د ماشومانو خدمت، که هغه د څاروو خدمت، دې ټولو سره ایون حتی کې که د ډاکټر دپاره هم یو سړی د اعتکاف په حالت کې بهر وځي، ډاکټر ولا جومات ته راتلی نشي یا اسپتال ته تلل ضروري دي یا ډاکټر له،
نو دې دپاره هم قوت اعتکاف ماتېږي. نو دغه یو څو خبرې زما مخې ته پرتې دي په ذهن کې، که بیا سره راغلې نو به ووایم، تاسو تپوس کولی شئ. په یو جومات کې چې کله ګڼ اعتکاف والا ملګري ناست وي، نو که هغوی یو ځای په جومات کې دننه افطاري کوي یا پېشمنۍ کوي، یو ځای ته راغونډېږي، نو په دې سره په اعتکاف باندې څه اثر نه غورځېږي. او که دغه جومات ته غیر اعتکاف والا د محلي ملګري راځي او هغوی هم اجتماعي افطاري کوي، خو که په جومات کې دننه وي، نو که هغوی سره دی کښېني، نو په دې سره په اعتکاف باندې څه اثر نه غورځېږي. اعتکاف والا د اعتکاف په دوران کې په مسجد کې دننه که نور څوک ملګري افطاري کوي یا پېشمنۍ کوي، نو هغوی سره په یو ځای ډوډۍ خوړو کې څه حرج نشته. زنانه چې په کور کې د اعتکاف دپاره کوم ځای ځان دپاره مختص کی او دغه ځای کې اعتکاف هغه شروع کی، نو هغه ځای د هغې دپاره د جومات په حکم کې دی. بیا د هغې نه بهر وتل بغیر د ضرورت نه، دې سره هم اعتکاف ماتېږي. او که دغه ځای بدلی، نو دا بدلولی هم نشي. د دې وجې نه د اعتکاف نه مخکې زنانه دپاره ښه سوچ او بچار د کور د افرادو دپاره پکاري چې دا 10 ورځې به دا هم په دغه ځای باندې اعتکاف کوي. د دغه ځای نه وتل، دغه ځای چینج کول او بدلول دا جایز نه دي. که په دې طریقه دغه ځای نه بهر ووته، نو اعتکاف به ماتېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اعتکاف باره کې تاسو تپوس کړی دی. نو اعتکاف مقصد د الله جل شانه رضا، د لیلة القدر تلاش، دا 2 څیزونه دا د اعتکاف مقصد دی. نو په دې کې انسان د الله تعالی په در باندې پیوځي، نو د الله تعالی د در او د الله تعالی د کور د آدابو خیال ساتل پکاري. په دې کې مجبورن انسان له خوب جمعات کې را روان دی، نو خوب پکې عبادت دی. کده اسې ناسته، نو د خاموشتیا عبادت دی. نو دله پکار دی چې زیات نه زیات د نیکو اعمالو کوشش کوي، ذکر کوي، تلاوت کوي، تسبیحات کوي او نوافل کوي. نو په دې کې د خپل ډېر دعاګانې خصوصي هغې له دې اوقات مقرر کړي. نو په دې کې د خپل ډېر وخت تیروي. چا سره خبره کول د ضرورت خبره په دې کې جایز ده، چې د پکاري یا د سره د چاکاري، نو که فضولیات کې غپ شپې لګي، نو هغه خو ناجایز دي، نه دي پکار. او د ضرورت خبره دا جایز ده. که چېرې د کور لري وي یا نږدې وي او د التنه د دې د پاره د ډوډۍ دراړو والا کس موجود وي، د بچی دی، د ضرور دی، د ملګری دی، گاونډي دی، نو هغه ولدا خدمت کول شي. نو بیا خو د ډوډۍ د پاره وتل بهر ته جایز نه دي. که خوا کې اجروي، که خوا کې کمروي، ارس چی وي، خو چې جمعات ته ول سو ډوډۍ راړې شي، انو بیا یعنی د ډوډۍ راړو سوک وي، انو بیا د بهر وتل جایز نه دي. رو جماعت به د جمعات کې کوي. او کنه هیڅوک نشته، کور کې زنانه دي او نارینه اړو سوکشته نه، نو بیا مجبوری ده. او نو بل څوک هم نه راړي، نو بیا مجبوری ده چې د رو جماعت د پاره وغیرہ دغه ضرورت، دا فطری ضرورت دي. څنګه 14 ماته د پاره باندې د جماعت نه بهر وته شي، نو بقدر ضرورت په دغه وخت کې د بهر وته شي. دویم نمبر خبره ده چې زمونږ جماعتونه زمونږ چې په علاقه کې کم دي، نو دې کې جماعت په 2 حصو کې تقسیم وي. یو هغه ځای چې کوم ځای کې خلق منځ کوي، دویم هغه ځای چې کوم ځای خلق او دس کوي، پیزار او باسي، استنجا کوي. نو ګوره په دې باندې ځان خپو یول پکار دی چې دا معتکف یعنی اعتکاف کوونکې په هغه ایریا کې پاتې کیږي چې کوم ځای کې موس کیږي، چې کوم ځای کې پیزار او باسل شي دا 10 ځایونه دا په جمعات کې نه حسابيږي. د ته خارج المسجد وای، مصالح مسجد وای، ضرورت مسجد ورته وای. دا د جمعات هغه حصہ نه ده چې په کوم باندې د جمعات والا احکامات لاگو کیږي. نو بغیر د ضرورت نه دغه قضایي تطلل عمده لپاره جایز نه دي. مزید د دین علاوه کسه تپوسی او البته دا یو خبره پکې هم د دې لحاظ ساتي چې د شپې
اعمالو ډیر خصوصي اهتمام وشي لکه چې الله تعالی چاله سور کوي نو د شپې په اعمالو باندې ور کوي نو د شپې د اعمالو خصوصي اهتمام وای کوي او بیا د شپې آخر ته د دعاګانو خصوصي اهتمام کوي او که بیا هم څه تپوسی انو هغه تاسو کولای شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو یو کلیپ کې چې ډیر زیات سوالونه ما ته جمع شي بیا خو زمانه میر شي چې کم سوالونه دي که کوشش کوي یو دو سوالې په یو کلیپ کې انو ما به جواب ورکول اساني. زنانه چې کله اعتکاف ته کینی نو د کور کار دا نشي کوله کټوای په خول شو ساروي سمبالول شو دا په اعتکاف کې ناجایز دي کړه دې د پاره دا اعتکاف نه وروته نو اعتکاف به ماتيږي. کما شوم د دې خواته لاړ د اعتکاف ځایته دی هغه ماشوم واغستو ځان سره سم لو کلارې کو دی کو په دې سره په اعتکاف باندې اثر نه غورځيږي کاغه خپل ماشوم دی کاغه بل ماشوم دی. د اعتکاف باندې اجرت اغستل یا اجرت ورکول جایز نه دی. لہذا یو مسجد والا یو محلي والا یو غریب سړی جمعات کې کی نه او هغه ته وی چې ته اعتکاف کوه موږ بدل دور پیسې درکو نو د دې دا پیسې ورکولم جایز نه دي داغه پیسې اغستلم جایز نه دي. اعتکاف به هر حال هغه به ان شاء الله تعالی شکیږي. دویمه خبره ده چې د بهر د محلین یو سړی راغی او په یو مسجد کې اعتکاف وکړو نو چې په کومه مسجد کې او په کومه محله کې اعتکاف کړی دی داغه محلي والو ذمہ فارغ شوه. اگر کراتون کې سړی د بهر نه ولی نوی او چې په کومه محلي کې اعتکاف وشي نو د هغه محلي والو ذمہ هغه فارغ شي. چې کله زنانه اعتکاف ته کینی نو د اعتکاف په ځای کې چې د خپل معشوم څومره ممکن حد پورې خدمت کول شي نو هغه ټیک ده خو لیکن که دغه معشوم د خدمت په سلسله کې بهر روزي د سره اعتکاف ماتيږي. نو چې کوم زنانه اعتکاف ته کینی نو هغه سره معشوم دی نو یا خو هغه نور زنانو سره خبرو کې نغې دی ولا معشوم دغه د پاکیت ولا خدمت دی ولا هغه نور زنانه کوي دا به ور خپل د خوراک سکا کې تنظیم کوي هغه اعتکاف ځای کې دنوم کیږي خو دن چې کوم خدمت کیږي نه غټیک ته خو کله هغه د صفا کولو لپاره بهر وروته یا دغه د لپاره نور څه ضرورت لپاره یې سره د اعتکاف ماتيږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امام چې کله اعتکاف ته کینی په مسجد کې او بیا په محله کې جنازه راشي نو هغه جنازې ته د وتو په صورت کې به د امام اعتکاف ماتيږي. دغه شانتي ک قبر لذي انو دا د سره به اعتکاف ماتيږي ک درې می لذي اعتکاف وا ماتيږي. نو که امام دی نو که هغه اعتکاف تناس شوی دی او جنازه رااله نو که اعتکاف بچکول غواړي نو جنازې د پاره دی د متبادل کس تنظیم کی او دام یو عذر دی جنازه خدا غ ډیوټي ده هغه خو ټول کال ادا کوي ولیکن دا داسې یو ډیوټي نه ده چې دا غنه بغیر بل څه کول نشي. نور علما ملاویږي نو هغه ته دی اووي خو به هر حال کې دی وزي نو د اعتکاف به ماتيږي که جنازې له اوزي که قبر کې مسلې له اوزي که صورتونو ویلو له اوزي که درې مې له اوزي نو دې سره به اعتکاف ماتيږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بالکل جی د اعتکاف په حالت کې د ضرورت په بنیاد باندې کور ترنګ کول د کې هیڅ قسمه مسله نشته در ضرورت خبرو کې راځي. البته یو بل خبره هغه ده چې داسې موبایل نه دي ساتل پکار چې هغه غفلت پیدا کوي خاص کر دا ټچ موبایل شو انو اعتکاف والو د پاره د دې بالکل استعمال نه دی پکار ځکه چې بیا به دې سره اړمي او هغه نور اعمالو کې به کمی راځي. یو خزه د خپل خاون نه خفه ده او پلار کرا ناسته ده اوس روزه رااله هغه اعتکاف ته کې ناستل غواړي نو داغي کې ناستل جایز دي او که جایز نه دي نو ناسته خدایي اعتکاف ته جایز ده خو د اعتکاف نمخ کې خپل معاملات خاون سره برابر کی او کچري خزه ته ګناي او دا ناستي پلار کرا نو مسلسل په دې باندې لعنت وريږي دا د خاون نافرمانه تصور کیږي
او چې کومه ښځه د خاوند نافرمانین په هغې باندې لعنت وریږي. نو اعتکاف یو جدا عمل دی. اعتکاف کې خو د کور نه بهر وتل نشته، بل ځای کې دیره کېدل نشته. دا خو د پلار په کور کې به اعتکاف ته کینی، هغې کې څه مسله نشته، خو لیکن خاوند سره صلح صفایۍ نه کار اخیستل پکار دي، کور جوړول مخکې پکار دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږ په علاقه کې چونکې د کور کې د مونځ دپاره یو خاص ځای نه وي جوړ، بلکې چې کوم ځای کې اتفاق کېږي هلته زنانه خپل مونځ ادا کوي. نو په دې صورت حال کې زنانه که د خپل رهایش کمره وي، که داسې وزګاره کمره وي، نو یو کمره یا د هغې څه حصه که ځان له اعتکاف دپاره مختص کړي، نو دا جایز ده.